یو دا پته ولګېده چې موږ د کم پیسې لېږو نو هغوی د دې لپاره پیسې نه رالېږي چې په دې باندې درباندې شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو زه ستاسو کوربه محمد اسرار د خپل بل دویم مشر کوربه پروفیسر ریټایرډ پرنسپل عایشه صاحب سره حاضر یم. قدرمنو کتونکو زمونږ په ټول وطن کې دا کله نه چې د بجلی بل راغلی دی نو د کراچۍ نه والا تر د چتراله پورې په ټولو خلکو کې یو اضطراب دی او ډېر زیات بلونه په خلکو پسې راغلي دي او خلک یې په دې مجبوره کړي دي په احتجاجونو باندې او په شټر ډاون هړتال باندې او په دغه کې زیاته حصه چې کوم دی هغه تاجران اخلي. د سیاسي جماعتونو پکې هم په هغه حواله باندې رول هغه شانتې نشته دی. د مرکزي قیادت نه یا که صوبایي قیادت دی داسې قسم څه احکامات چې کوم دی بغیر د ریپل پارټۍ نه او هغه هم پته نه لګي چې یاره څه مقاصد دي خو هغه شان ته هغې سړکونو او روډونو ته د هغه خلکو سپورټ نه راوځي. تاجران په خپل بنیاد باندې لګیا دي او نور چې کوم څه تنظیمونه دي اصلاحي یا اصلاحي جرګې دي هغې او احتجاجونه کوي. نو په دغه حواله باندې هم سرجي سره خبره کوو. سرجي اول خبره دا ووایي او د بجلۍ دا بلونه چې کوم دی نو په دې پیره باندې ډېر زیات راغلي دي او خلک چې کوم دی نو ډېرې زیاتې ګوتې نیسي چې یاره پټېږي هم او غټ غټ خلک چې کوم دی نو هغه بجلی چې کوم نو په دغه لکه د یونټو پیسې هم نه ورکوي او دغه زور هم د عوامو نه وځي. بیا چې کوم دی نو لکه دلته زموږ سره په علاقې کې خو زیات ترغون دي نو ریډینګ هم په وخت باندې زګونې نه کېږي. د هغې هم چې کله یونټ سیوا کېږي نو د هغې قیمتونه سیوا کېږي او یو مسله ده نو دې باندې به هم اخر کې راځو چې د احتجاج چې کوم دی نو څه رنګ به راوړي او که را به نه وړي. نو په دغه حواله باندې نه چې څه خبره وکړو. ټولو نه اول خو د چینل کتونکو ملګرو ته سلامونه. واقعي چې زموږ چې اوس کم بلونه راغله او بلکې دا نه تېرې میاشتې نه هم زما خپل د تېرې میاشتې بل چې دی نو 96,000 روپۍ او د دې میاشتې هغه 53,000. نو د تېرې میاشتې نه د بلونو چې کومه اضافه راغلې ده خلکو بیخي لیوني کړي دي او د دې ظاهره ده چې یو سړی وایي تنګ شي نو په جنګ شي نو چې دیوال سره د سړی ولګوي نو هغه شاته زور خامخا کوي. نو د عوامو سره د عام وګړي سره د احتجاج نه علاوه خو بله لار شته دی نه. هغه څه کولی شي؟ هغه خو بس دغه کولی شي چې خپل احتجاج ریکارډ کړي. د بجلۍ نشوالی هم دی او هلته د بلونو زیاتوالی هم دی. یو طرف ته چې کوم دی نو 8 ګنټې لوډ شیډینګ د بجلي نه او چې بل راشي نو هغه داسې لکه د کارخانې بل چې نو دې هم خلک حیران کړی دی. نو زما په خیال سره د خلکو راواته دا خو یو جایز حق دی او د دې خلکو خبر اورېدل هم چې دی نو د حکومت حق وقت ذمهداري ده چې د وخت حکومت د هغې خبره واهمري غوږ ورته هم کېږدي او هغو ته ریلیف هم ورکړي. ځکه چې یو سړی دی دلته کې ماته بلا ډېر خلک پر خپل خواوشا کې معلوم دي چې د هغوی د چا ماهانه آمدني 10,000 ده د چا 12,000 ده او ډېر زیات خلک به پکې داسې چې د هغې به چې کوم دی نو د 10,000 او د 20,000 په منځ کې د دې نه اضافي دا کوم چې زیاتې ګړي یا تاجران دي او یا چې کوم دی نو غټ کاروباریان دي یا د غټو نوکریانو خاوندان دي نو دا خو په وړو کې د مالګې برابر دي. په تېر ځل باندې زه د بل داخلول نه لاړم نو زه انتهایي ډېر زیات خفه وم ځکه چې 96,000 روپۍ بل زموږ په شان دی د چا د محدود آمدنۍ والا کس دپاره دا د ایټم بم نه کم نه دی چې په هغه به ته دا ښکاره شي. خو زما خفګان او هغه غریب په هغه وخت کې وتښتېدو چې ما هلته کې یو داسې کس ولیدو چې د هغه آمدني 10,000 هم نه وه او د هغه بل چې و نو هغه 50,000 روپۍ و او هغه وایي چې ما دې نه زما د غوا سره چې کوم یو سخی و نو ما ول هغه سخی خرڅ کړو. نو زما هغه خفګان په دې وتښتېدو چې ما وایي چې د نن د بل دپاره خو سخوندر او یا سخی خرڅ کړو نو ظاهره ده چې دا غوا د ده د آمدن ذریعه وه نو را روان بل نه به دی دا غوا خرڅوي. او سر لکه په دې کې بله خبره ده چې کله دا د تصحیح لپاره چې کوم دلته لاړ شي دفتر ته موږ د خپل علاقې خبره وکړو چې لکه دلته جو په چکدره کې ناست دی بیا آرو په تیمارګره کې دی نو لکه مطلب دا ده چې سرویس هم په داسې انداز دی بیا ایسي ستا په سوات کې دی
چې لکه بیا خپل بل تک لکه تسهیم ولی تسهیم څه تسهیل ارزي هم پکې مطلب دا چې خلکو تر څومره پیسې د هغه ته اخلي او باقي به بیا په قسطونو کې جمع کوي. اصرار خان هغه تسهیم نشي کېدای. هغې داسې حساب دی چې که فرض کړه چا میټر نه دی کتی شوی، لکه مثلا ستاسو میټر نه دی کتی شوی، په هغې کې په تا پسې 3000 یا 4000 یا 5000 یونټ جمع شوي دي. نو دې مسلمانانو داسې حساب کړی دی چې د 13 شپږو میاشتو نه په تا پسې 500 400 یونټ یې اچولي دي. اوس دا چې ستا چې شپږ میاشتې مسلسل 500 یونټ یې رالې، نو اټ مینس چې ته چې کوم دی نو ستا اخراجات سیوا دي، نو ستا په بل کې چې کوم دی نو د دې هغه ایکومولیشن چې کوم پروسس دی او هغې کې تا ته کوم ریلیف میلاویږي نو هغه اټومیټیکلي ختم شو. نو تا ته یو هغه ریلیف نه میلاویږي. بیا تا ته څه کوي؟ تا ته وایي مونږ تا ته چې کوم دی نو په دغه کې به قسطونو کې به وکړو. لکه اوس بیا موږ 300 یونټ لکه مطلب دا چې چا دغه کړی دی نو هغه به موږ چې کوم دی نو لکه په قسطونو کې به جمع کوي، لکه ریلیف نشته خو په قسطونو کې به جمع کوي. د هغې دپاره هم دې IMF ته چې کوم دی لکه هغې اجازت غواړي. کوي وایم چې یاره که فرض مطلب دا دی چې یو حکومت یا یو ریاست دومره ناکام دی چې دی د بل د تصحیح لپاره چې کوم دی نو لکه IMF ته چې کوم دی سوال کوي نو د داسې ریاست او د داسې حکومت نو دا بیان زموږ وزیر اعظم صاحب او زموږ د اوسنۍ حکومت چې کوم دی نو دا هغو ورکړی دی چې مونږ به په دې کې د IMF نه اجازت اخلو. مطلب دا دی چې زموږ پاکستاني عام وګړی چې کوم دی د دې وطن باشنده چې کوم دی سټیزن چې دی نو هغه په دومره مجبوره دی چې هغه به احتجاج کوي نو خپل حکومت ته کوي او بیا به د هغه حکومت چې کوم دی نو درخواست کوي IMF ته او عالمي مالیاتي ادارو ته چې هغه ورې اجازت ورکړي. نو زما په خیال سره چې دا خو زموږ لپاره د شرم مقام دی، د شرم نه چې کوم دی نو د مرګ مقام دی چې زموږ خپل قوم ته د خپل قوم بچو ته دا ریلیف هم نشو ورکولی چې هغې پسې چې نو IMF ووایي چې تاسو د دې د یونټ 15 شپېته کوي نو مونږ وایي ټیک ده، بیا وایي دا تاسو چې نو 100 روپۍ کوي نو مونږ وایي ټیک ده، که هغوی وایي 50 کوي نو مونږ وایي ټیک ده، او چې مونږ وایي نه دا مونږ د 15 شپېته ونه 50 کوو نو مونږ وایي هغوی وایي دا به اجازه ته هغې کوم چې دغه فارم بیان ورکړی دی هغې وایي چې یاره لکه مطلب دا دی مونږ دې کې ریلیف ورکړی دی د غریب سړي دپاره. په هغه ریلیف د غریب په ځای باندې چې کوم دی لکه د وردګ د امپلای نخواله او د صدر پورې چې کوم دی او د بیوروکریټ چې څومره سیکټریز دي دغه خلک دی نو هغه ریلیف هغې ته میلاو دی، سیاستدانانو ته میلاو دی، وزیر اعظم ته ریټایرډ ته هم مات دي، صدر ته هم او مطلب چې ګورنر او دغه خلکو ته د غریب په ځای باندې هغه ریلیف چې کوم دی هغې خپل ځان ته کړی دی، ججانو ځان ته کړی دی او ورسره مطلب دا دی چې څومره نور ذمهدار دی هغې ځان ته کړی دی. نو خو لکه دا خبره هم د سره بله دا ووایه چې یاره کوم دا زما په خیال باندې داسې دی چې څومره مونږ وردا چې کوم زاړه خلک دي د هغې سره دغه کړی دی نو هغې دا وایي چې یاره د دې ګرانې ذمهداري چې کوم دی دا په IPPs چې کوم انډیپینډنټ پاور پروډیوسرز دي په هغې د هغه وخت معاهدې چې کوم دی ډېرې غلطې شوي دي او په هغې کې دا هم ده چې د بجلۍ چې کوم ترمینل ورانې شي یا مطلب دا چې ستا دغه وران چا به نه جوړوئ نو به نه کوو ځکه چې زموږ دا د وخت نوي جوړ شوي دي په تېمازره کې فوټو پاور هایډرو پاور پروجیکټ چې کوم دی هایډرل نو هغه مطلب دا دی چې بیخي تیار دی خو لکه مطلب دا دی چې هغه نه سټارټوي دغه شانته ګولن ګول ته وګوره کله وایي تندر ته رالېدلی دی کله سوی خانپور خوړل یا نور داسې دي هغه مطلب دا دا خو لا ډېرې که څه چې نېشنل ګریډ جوړ کړي دي او څه چې ضمني یا د صوبې په دغه کې د هغوی سټارټېږي نه دا به څه کوو. نو اوس به څه به ووایو په تا سره یو جګ اوبه چې کوم دی نو اویلیبل دي او هغې ته تږي کسان چې کوم دی نو 4 ناست دي خو ته چې یاره دا به دوی له نه ورکومه دا چې کوم دی نو دا نور اوس چې ډېر مالدار او مشران رالو دوی به وڅکي او هغو تږي نه دي هغو یې ته ورکوې او هغه کوم چې تږي دي نو هغو یې منع کوې. نو یو خو دا خبره ده چې کومه زمونږ د بین الاقوامي ادارو نه څه ریلیف میلاو شي نو هغه خو عام وګړي ته رسي نه، هغه به عام وګړي ته څنګه ورسي؟ لکه ما بعد د جګ اوبو مثال درکړه نو هغوی یو اوبه راولېږلې نو هغه دلته کې تقسیم شوې نو د چا په میز کې تقسیم شوې، هغه د وابډا چې کوم دی نو د ملازمینو په میز کې تقسیم شوې، د هغو نه زیات چې کوم دی نو زمونږ د ججانو د جرنیلانو زمونږ چې کوم دی نو د نور بیوروکریټسو نو د هغې په میز کې تقسیم شوې چې کله ستا یو سړی ریټایر شو ده ته پنشن میلاویږي په کور باندې
او دته وایي ته ټک کار مه کوه او ته دا پیسې اخله. نو دا سوچ ته سړی راځي چې یاره د دې بغیر محنته بغیر خرچه د پس یو پیسه خرچه نه راځي او دته دونه ډېرې پیسې ملاویږي، نو آیا دته مفته بجلی ملاوي د پکار دي او کنه د هغه مزدور ته پکار دي چې په کان کې مزدوري کوي هغه په هغه دیاړیانې کوي په کورونو باندې چې د کورونو جوړولو کې په دیوالونو وهلو کې چې د دیاړیانې کوي هغه ته ملاویږي تک د پاره سره پیسې نشته. نو چې تا ریټایر چې کوم نه پخوا صدر تیر شوی دی هغه ته 2000 یونټ ورکا، پخوا جج جرنیل تیر شوی دی هغه 2000 یونټ ورکا، پخوا د هایکورټ چیف جسټس او جج تیر شوی دی هغه چې نو اتا تاسو یونټ ورکا، نو ته ریلیف چې نو غریب ته څنګه ورګي؟ دا د غریب په سرکونو راوځي. ظاهر دا چې د غریب د پاره خو بل لار شته نه، هغه خو مرګ نشي کولای، خو هغه خو بچو وباسي جاړي با، نو د خپل جړه د خبرولو د بار هغه بهر تراوزی هغه به خامخا دا کوي. بیا خبره دا تاسو د ای پی ویز خبره وکړه نو د هغې سره چې کومیانو معاهدې شوي دي او هغه په داسې طریقه شوي دي چې پته نه لګي چې زه چې په دغه وخت کې زمونږ حکومتونو کم سوچ کوم او هغه راجا پرویز اشرف وایي چې هغه ډېر زیات ذمہ دار کس دی د دې شیزونو او په کار چې او د کله هغه دا به کله ختمېږي، دا به زما خیال چې په 2027 کې ختمېږي، لا اوس 23 روان دی. مطلب د دې خبرې د ما دا دی چې لا 4-5 کاله به مونږ نور هم رنځېږو، نو د هغې پورې خو هېڅ نشي کېدی. اوس خلک راوځي چغې وباسي، نو هغې چغه خو جایز ده، خو زما په خیال سره چې چاته چغه وباسي نو هغه سره هېڅ نشته. ولې اسرار خان دا نگران وزیر اعظم دا منډیټ دی نه، هغه دا منډیټ نه دی چې هغه د IMF سره خبره وکړي یا د ده خبره IMF ومني، ځکه چې IMF به چې مني نو هغه به د الیکټډ سړي خبره مني، هغه چې خبره کوي به د الیکټډ سړي سره کوي، هغې د نگران لپاره سره نه کوي. نگران څه دی؟ نگران خو د دې دپاره راغلی دی چې دی به چې کوم دی نو فري او فیر الیکشن منعقد کولو کې به دی چې دی نو خپل امداد کوي، خپل انپوټ په بګیا اچوي، د ده سره نور څه نشته. دا دلته پرون چې خلک هم احتجاج کوي نو ځکه خو بیا اوس د IMF خلاف هم چې کوم دی لکه چغې وباسي او ارمي چیف په بټخیل کې هم پرون لکه د هړتال هغه ځینې مشرانو هم د تاجرانو چې کوم دی لکه هغې هم اډرس کړی دی لکه مینې اخیستل شوي دي چې باید تاسو به څه کوئ. دلته چې کوم احتجاجونه روان دي نو په هغې کې هم موږ ګورو چې لکه تاجران تنظیمونه دي او عام خلک ورسره مطلب دا چې ټیک ټاک وځي او دغه شان ته پکې دغه خو د سیاسي جماعتونو چې کوم مرکزي مشران دي د صوبایي سطحې نو د هغې دلچسپي خپل ورکر ته په هغه بنیاد باندې نشته دی چې دغه راشي. او بل دا چې د دې احتجاجونو څه نتیجه چې کوم دی نو مثبت تاسو تمه لرئ چې را به شي؟ یاره د یو طرف ته خو ستاسو سوال دا دی چې یاره په دې کې د سیاسي پارټیانو شمولیت نشته یا د نش برابر دی، دا لیډرشپ پکې انپوټ نشته، نو زما په خیال سره چې دا خو ښه خبر دی چې پکې نشته، ځکه چې اوس چې کوم احتجاج دی نو هغه د ډایرکټ افیکټیز دی او بله خلک چې کوم دي نو د دوی په دې خبرو څه پروا شته نه، او بله دا ده چې دا ډم چې کوم څښا دی دا کوې چې کوم څښا دی په دې کې چې کومه مرداره پرته ده نو هغه هم د دې خلکو د لاسه ده. نو که د دې عام وګړي سره سیاستدان یا د سیاسي پارټو ورکران شامل شو نو نن به هغه چې کوم دی نو هسې زنده‌باد مرده‌باد ووایي، خو سبا نه به د هغه سره د خپلې پارټۍ جنډۍ دا غیر نفاق دی، بیا به هغه چې کوم دی نو هغه احتجاج به یو سیاسي احتجاج وي، هغه به بیا هغسې جنون او افیکټیو احتجاج نه وي څونه چې وس دی. ها خبره چې کوم دی نو د دې د اثر ده، نو ما خو تاسو ته مخکې ووي چې کله حکومت چې کوم دی نو د هغه سره منډیټ نشته د هغه به عوامو له څه ورکوي، صرف بین الاقوامي دنیا ته دومره پته ولګېده چې په پاکستان کې په عوامو باندې یو ظلم دی، نو هغه د حکومت زموږ چې کومې مالیاتي ادارې پیسې لیږي نو د دې مطلب دا دی چې هغه په صحیح ځای کې نه خرج کېږي، هغه چېرته په غلط ځای کې خرج کېږي. نو هغو ته خو یو دا پته ولګېده چې موږ د کم پیسې لیږو نو هغو د دې لپاره پیسې نه رالیږي چې په دې بندربان کې شي چې دا دې تقسیم شي. اسرار خانه لګزمبرګ یو داسې ملک و چې هغه ورکوټی ملک دی او هغه چې کوم دی نو داسې ډیفالټ ته تللی و لکه څنګه چې زمونږ پاکستان وستلی دی. نن ته لاړ شه د ټولې دنیا نه خلک راځي ځکه چې د هغه دونه هائی سیلریډ ملک دی، دونه پیکۍ سیلري چې د هغې ته تصور نشي کولی، په سویټزرلینډ پسې په 2م نمبر باندې دی. په څه باندې هغه راووت دغه ورډ بینک و هغې ورله چې کوم دی امداد ورکړو خو هغو په داسې طریقه خرج کړو
چې د هغوی اکانومي بوسټ وه راوچته شوه او هغو نن چې کوم دی نو هغه ډېر خوشحاله ژوند تېروي او هر سړی کوشش دا کوي چې هغه لګزمبرګ ته چې کوم دی نو سروس ته لاړ شي. او دا خبره هم پته ونه لګېږي چې د 1956 چې کوم دی د IMF نه کومې پیسې راروانې دي تر دې وخته پورې چې دا چېرته ځي او مطلب دا دی چې موږ به دلته چېرته لوی ترقیاتي کار ونه لیدو نن چې کوم دی نو لکه دا ولیدل چې دا په دغه قرض کې واپس لاړې بلکې قرضې په موږ سیوا کېږي او پیسې راځي او ګډېږي زه چې دا نو دا دې مثال داسې دی لکه پلار چې خپل زوی ته دوکان وکړي او هغې ته چې کوم دی نو پکې سرمایه کاري وکړي او هغه ورته کښېنوي او هغه چې د ورځې څه خرچ کوي نو په ماښام باندې بیا دوستان راغونډوي او هغه هوټل ته ځي او خرچ کوي او هغه چې کوم دی نو الوزوي نو هغه دوکان چې د هغه ورځ ته ورځ کمزوری کېږي په هغې کې چې پلار هر څونه پیسې ور نو هغه ترقي نه کوي بلکې هغه ورو ورو ښه خرابېږي. زموږ د پاکستان مثال حق دوکان دی دې ته IMF پیسې ورچوي خو د IMF چې کوم زموږ دلته بچي دي نو هغه بچي دا په دې لوپري کوي او دا چې کوم دی نو بچي د هغې بیا خاندانونه ښځې او دغه دي هغو خاندان هم بچي دي او دغه هم بچي د هغوی پې دغه لوپریانې کوي او ځي او هغې په هوټلو کې خرڅ کوي هغوی پې ځان له بنګلې اخلي هغوی پې ځان له موټرې اخلي هغوی پې خپل ژوند ښه کوي او عوام دي چې کوم دی نو وایي توت ته وخېږي هغه دې مزې کوي نو په دغې وجه باندې زموږ دغه پیسې زموږ په ښه نه راځي. او لکه زه دا وایم سره اخري چې یاره څه حال په جزیه لکه دوی اوس دلته وایي چې یاره موږ کوشش کوو چې ریلیف ورکړو هغه هم په دغې کې چې صرف ټسټونه به کوو هغه هم د 300 یونټو لپاره زه وایم چې د 300 نه چې لکه د 200 یونټو والا بیل چې کوم دی هغه هم ناقابل برداشت دی د داخلولو لپاره خلک بیخي چې کوم دی چغو له راغلی اسرار خانه د سلیب نه چې کوم دی نو کنزیومر ته هېڅ فایده نشته ځکه چې هغه ته 1000 یونټې دي نو هغه 1000 یونټې به ورپسې که هغه پسې 500,000 روپۍ بیل دی نه 500,000 روپۍ په ده پسې دی هغې نه څه کمې نه راځي نو چې د کوم څیز نه کمې نه راځي نو د هغې که تو ورته نن یې ترې نه اخلي نو سبا یې ترې اخلي سبا د سره د جرمانې د هغې سره به سبا نه نورې جمع کېږي دی خو به نور هم بجلي خرڅ کوي که نه نو چې دی نور هم خرڅ کوي دې سره نورې جمع کېږي نو ده ته به ښه ګرانېږي نو ریلیف خو هېڅ نشي میلاوېدی د دې نه پیدا چې کوم دی د سلیب پیدا کنزیومر ته مطلقا نشته. اوس د حل خبره کوئ نو د حل خبره خو موږ په څو ځله باندې ویلي هم دي چې د پاکستان چې څونه په کوم حالاتو کې دی او څونه دلته کې غریبي ده او څونه مهنګایي ده او څونه زموږ حیثیت دی نو پکار دا ده چې زموږ د وطن د خلکو ناسته پاسته دي هم د هغې برابر شي. د ټولو نه اول خو به زه د خپل کنزیومر په باره کې دا ووایم چې که هغه ځایم او که تاسو یې چې موږ خپل استعمال د بجلۍ کم سي کم کړو لومړی خو موږ په خپله دا کوو چې زموږ خپل استعمال دې کم شي چې کم شي به ته زموږ انتهایي ضرورت نه وي نو چې هغه موږ استعمال نه کړو. نو لومړنۍ خبره خو دا ده. دویمه چې کومه ده نو زموږ دا اګاهي پکار ده چې په پاکستان کې چې کوم دی نو مفت بجلي دې هېڅ چاته نه وي مفت بجلي که دا ملازم دی د واوډا او که دا چې کوم دی نو چیف جسټس دی د سپریم کورټ او که دا ریټایرډ جج دی د های کورټ او سپریم کورټ که دا بیوروکریټ دی او که دا زموږ جرنیل دی او که دا زموږ صدور دی او که دا زموږ عام خلک دي زموږ په علاقو باندې چې هم کم خلک زیات طاقتور دي هغه مفت بجلي استعمالوي په غلا باندې استعمالوي میټر یې ریورس کوي هر چا ته پته ده. اوس د دې څیزونو زموږ وطن متحمل کېدی نشي د دې دغه به صحیح د دې روکتام به موږ داسې نشو کولی چې زه ورشم چې څوک د مرۍ نه ونیسم چې تا ولې غلا وکړه بلکې د دې دپاره حکومت دی خو زما دپاره زما فرض څه دي زما فرض دا دی چې زه د دې متعلق چغه وباسم زه ووایم چې بهی زما په علاقه باندې دا پلانکې خلک غلا کوي ولې کوي او دغه به صرف زما چغه نه وي چې موږ ټول قوم ته ووایو نو یو خو دا شي چې ستا د علاقایي غلا ختمه شوه دویمه ده چې مفتي بجریانې ختم شي او جرنیل راول تر دغه پورې تر دوامدار د ملازم د لاین مینه چې دی هېڅ چا دی چې دی نو مفت بجلي نه د غل سزا دې داسې مقرر شي لکه څرنګه چې په سعودي عرب کې یو ځل چې کوم دی نو په هیروین باندې چې کوم دی نو د سر قلمول شو نو تر اوسه پورې هغه اعلان کې دا چې دی نو په دین کې د دې څه اجازت نه دین د دې سزا تصور دی د دین چې دی نو دا مونږ اسلامي قانون وایي په اسلامي قانون کې د دې سزا چې کوم دی نو مرګ نه ده او د هغو په مفتیانو باندې فتوا ورکړه چې بالکل دې له تاسو دا سزا ورکړئ چې په دې باندې سر قلمول شي نو په دې باندې دې هم داسې یو قسم سزا وکړي چې د هغه چې کوم دی یو مثالي سزا وي هغه انتهایي تعدیب وي
چې په هغې کې په وړاندې بیا څوک د غلا تصور نشي بلا کولی تفریق او بلا تفریق یا او چا زمانه شروع شي ایگزیکټلی خپل ځان نه چې وایي زه کوم لاول ځه یا چې بل کوي بل څه ته پته نه سمونه پکا ته دا کام ایگزیکټلی خو چې موږ دا وایو که نه چې زه غلا کوم زه ګنهګار یم ما ته دې هغه سزا میلاو شي خو که زما خوا ته چې کوم دی نو نواب دی خان دی ملک دی بیوروکریټ دی جرنیل دی جج دی او هغې کوي نو چې هغه ته دې هم سزا میلاو شي او زمونږ دا وایي یاره زمونږ عدالتي نظام کمزوری دی یا عدالتي نظام سره دی چې زه یم چې هر یو محکمې دی جدا یو عدالت جوړ کړي دغه عدالتونه کې خو صرف فیصلې نه کېږي خو داسې یو ریپډ دغه وي چې یو کویک فیصله کېږي او په هغې باندې سزا هم چې کویک میلاوېږي او په وړاندې پکې بیا دویمه او بله زموږ غټه بدقسمتي دا ده چې لکه تکلیف ماته دی سخته ماته ده لکه یو غریب کنزیومر په دې سیز په دې ایشو کې چا وانه اورېدو خو لکه چې فیصلې کېږي نو بیا سیکټیان کېږي چې کوم نه د هغې ټوټل لکه مطلب دا چې انتهایي مالدار خلک دی په کابینه کې بیا به زما هغه کیني او هغه به زما فیصله کوي نو پکار دا چې دغه فیصله سازۍ کې هم د غریب قام باقاعده نمایندګان ګوره جي بجلۍ که موږ د بجلي خبره کوو نو په دې کې سټیک هولډر چې کوم دی نو په دې کې څوک دي ګوره جي سټیک هولډر یا خو چې کوم دی نو واکداره یا چې کوم دی نو آی پی پیز دي مطلب چې څوک بجلي جوړوي یا کنزیومر ته رسوي نو یا خو هغه خلک دی بیا په دویمه نمبر باندې چې کوم دی نو د دې ګورنمنټ دی او د ټولو نه اهم په دې کې چې کوم دی نو کنزیومر دی اوس چې فیصله کېږي نو پکار چې دا ترې کسان کېږي اوس چاته چې هم فیصله کېږي په هغې کې به تو دا کوم چې اهم سټیک هولډر دی نو دا په هغې کې نظر انداز دی اوس چې تا زما متعلق خبره ده او ته پکې زما نه تپوس نه کوې نو آیا ته به زما د حیثیت اندازه نه اخلي او نو ته زما هغه تکلیف څنګه ختم او یا به تو محسوس هغه څنګه غیر محسوس خلک چې کوم نه هغه ما فیصلې کوي اوس سیکرټ چې دی نو د بجلۍ څخه کمي او د دې خبره شته دی او غلط ګایډینګ ورسره او ګایډینګ سره کوي هلته کې بیا مطلب دا چې کم بریفینګ ورکړل کېږي نو هغه به داسې انداز وي چې بیا هغې نه ته چې فیصله نه شي کولی چې هغه به دې کوم څه وکړو نو هغوی خو جي هغه پکچر او هغه نقشه داسې پیش کړي چې هغه د کنزیومر په حق کې خو نه وي که نه جي په دې کې یو زما په مسله باندې زه پوهېږم هغه زه بیانولی شم زما تکلیف تا ته زه ښوی شم تاسو ډاکټر یې زه له رالمه نو ته زما نه تپوس لاول څه کوې ته ما ته د ټکه دا نه وایې چې یاره اوس دا دوایي واله او دا ویسه ته خو ما ته چې دی نو دا وایې چې تاسو ته څه تکلیف مسله څه ده تا ته څه مسله ده نو زه تا ته بیا ووایم چې یار زما معده خرابه ده زما په خېټه درد دی یا زما په ولي درد دی یا زما چې کوم دی نو پرنجي راله راځي نو زه تاسو ته په سر مې درد دی نو زه تاسو ته اول هغه خپل تکلیف ویم نو چې زما د تکلیف زما نه چا تپوس نه دی کړی او زما متعلق نسخه چې کوم دی نو په ایواني صدر کې یا په سیکرټریټ کې چې کوم دی نو هلته ماته څوک نسخه لیکي نو آیا هغه نسخه به ټیکي بالکل ټیک نه ده او نن زما د درې ورځو نه چې کوم سرجي ټمپریچر دا د خپت و 103 دغه مې لکه ګزاره کړې وه خو ما یې تېره کړم چې د درې ورځو مې داسې ناست شو نو د دغه په وجه باندې چې کوم دی موږ د خپل شته پروګرام چې کوم دی دا په دې ځای باندې ختمه وه زما خیال دی چې ډېرې خبرې داسې وي چې هغه د خلکو په زړونو کې دي او لکه هغې غوښتل چې یاره دا خبرې هم په دغه انداز باندې سړی هایلایټ کړي ښکاره یې کړي زما په خیال چې موږ د هغه قام نمایندګي د څه حده پورې مشکل د سړی وکړي تر کوم خلک احتجاجونه باندې مجبور دی راوځي نو لکه د هغه خلکو نمایندګي د ډېر حده پورې چې کوم دی زمونږ خپله وسه ادا کړو د خپل وسه او زمونږ کار هم دغه دی چې موږ لکه خلک په هغه انداز باندې خبرو کړو د خلکو د تکلیف او سخته هغه خلکو ته وښیو چې کوم په دفترو کې ناست دی ایسي ته لکه مطلب دا چې فیصلې کوي زمونږ چې هغې لکه دغه څیز باندې په خپل رویو باندې چې کوم دی نو دغه کې خپل اخراجات کم کړي خپل دغه کم کړي ځکه چې اوس ډېرې کیسې پکې خلک کوي هغه مطلب دا چې موږ په دې فورم کې نشو ویلی خو هغه خلک پرې خبرېږي چې د چا متعلق کوي نو هغې له هم پکار ده چې لږ یو ټرن واخلي او مطلب دا ده چې په دې ملک سره چې کوم دی نو لږ انصاف شروع کړي چې دې قام ته دې ولس ته فایده وشي ځکه چې زمونږ په چمګاون کې د افغانستان کې چې کوم دی نو څومره جنګ وشو د 79 نه تر اوله د دې وخته پورې تقریبا 19 سال چې کوم دی نو 19 نه بلکې 21 سال هغه شو او تقریبا 35 سال نه زیات شو 36 هغې چې کوم دی نو نن د هغې روپۍ چې کوم دی نو هغه زموږ نه سیوا ده هغې مطلب دا چې مخ په ترقۍ روان دي او زه د وسایلو نه ډک ملک
زما چې کوم دی نو د اوبو بجلي جوړېږي او هغه زما پاور هاوس چې کوم دی نو لکه دا تیار دي د کوټو تیار دی ګولن ګول دی بل دی دا نه چلوم او په بجلی په اوبو باندې چې کوم دی لکه مې بجلي جوړېږي هغه نه هغه مطلب دا چې هغه نستا کوم کم هغه لاس چې هغه چې کوم دی نو دا وطن د طرفین چې کوم دی رامنې کوي الله خو دې تباه او برباد کړي ولې خدای په جهاد وکړي او کني خدای دې تباه کړي چې غریب ولې چې کوم دی سخت سره مخ کړی دی اکرار چې دغه پاور هاوس چې تیار دي دغه تیاری شي او هغه آی پی پیز معاهدې چې هغه د قام د دشمنۍ دي هغه آی ایم اف معاهدې چې هغه د غریب ولس د دشمنۍ دي هغه د ورلډ بانک معاهدې چې هغه پیسې څنګه چې وویل شي چې هغه اسرار خان یو خبره د میانس کې کومه زمونږ د ریشون چې کوم پاور هاوس او نو هغه کله سیلاب راغلی دی او د هغې هغه د امارات ختم کړي وړي دي خو د هغې هغه اوبو هغه چینل او هغه ډیم او هغه هر څه خو برابر شته دی خو په هغې تر اوسه پورې کار ونه شو نه کوي پرې ګوره چې لکه مسله دا ده چې هغه فایده ما ته وکړه دا مطلب دا دی چې بیا دغه ځان له بیا باس ته په دې به کوو خو لکه زه وایم چې یاره دا وطن چې کوم دی نو دا زمونږ هم خو تکلیف چېرته نه ځو چې کوم خلک دې ځي نو خدای دې هیڅ هغوی هم ځي خو لکه د وطن پر خپل وطن وایي نور ټول رشتهدار خو نشي بوتلی کنه جی جی بالکل نو بس لکه مطلب دا دی چې بس ته د وطن سره نور چې کوم دی ظلم مه کوئ مه کوئ بس او زما دغه دا دی کوم ګاونډ کې لکه چې موږ سوچ وکړو نو لکه زموږ خلک کم طرف ته لاړه کله چې کوم نو یو ځای آزاد شي نو چې کوم خلک د دې سیمې ذمهدار د پکار چې هغې خپلې ذمهدارۍ ترسره کړي دا وطن چې کوم دی په دې غریب ولس باندې رحم وشي تر بل پروګرامه پورې خپل کوربه او زما مشر بل کوربه چې کوم دی اجازه ورکړي د الله په امان